معذرت کوم چې په دغه یخ او د یخ امتحان دوی په هغه پوره تعداد شرکت کړی دي. دوی څه زه سوال کوم شاید د مجلس کې اکثره خلک راشي. شیخ سلیم الافغان شته، علامه عبدالغني شته، قاضي عبدالله جان شته، ډاکټر شرعي شاه شته، دا ټول په دې ځای کې نه وو. دغه اداره چې په دغه وخت کې دلته طالبان وناست دي او هغه باید ته ورته راځي چې شیخ سلیم الافغان صاحب ته راوست. یو طالب خو لیدل چې د شپې په قصه کې دلته جمع سره جوړه ده، وایي دلته څوک راځي چې زران رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ولاړ. نو هغه په دا سهار باندې شیخ سلیم الافغان صاحب راغی، ما موټر دلته ودروي. دا کیسه چې مخامخا وخت ډېر تېر دی چې هغه طالب څنګه بیان کړې وه، زه به هغسې نه کوم بیان. قسم یې وخوړی چې موټر په هغه ځای ودرېدی چې د شپې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو نن د جمعې ورځ استاد المحدثین د پښتانه د سرتاج شیخ الادریس شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنځی صاحب چې د پېښور رنګ شپه په اسلام آباد کې په دې وکړه چې دی به سهار راتلي دود کو د ده موټر نشو سفر کولی یوه شپه په اسلام آباد. بیا پرون د دغه واورې په وجه بیا راغلی د شپې یوه نه د پچوي. دا هستي دا ډېرې غټې هستي دي، دا مجلس به په ډېرې تسلیم اخلي. شیطان زموږ هر وخت مسؤل دی جګړه ښه وخت ته ورسېدل. دا په کال کې یو ورځ ده د جمعې. دلته به دا په اجتماعیت کې لمونځ وکړو، دغه به هغه کې لمونځ چې د جمعې ورځ او بیا به دغه شی لمونځ وکړو. د دغه افسریت دا د یوې بجې نه دوه بجې نه فرق نشته. موږ دا ټول لمونځونه په خپل وخت کړي دي، ټول په خپل وخت کړي دي. دا بیا په دا ګرده ښار کې خورا دغه او لمونځ یو دغه ته ورسوي. هغه چې موږ په راسه د شپې په یوه ورځ بجې لمونځونه کوي که نه، هغه دا چاته پیسې نه وځي. د دغه د خیر د ورځې یا د دغسې ورځې خامخا ژمی دی، ورځ ده، یو څه به سپینو ټولو غټ موږ به نه کوو. دا ټوله خلک به د الله سره د الله احسان دي چې په دغسې ورځ کې موږ سره